الرحمن الرحیم. زندگی کې والدینو ټولو نه قریبي ترین رشته د انسان دپاره د احترام حوالې سره والدینو حوالې سره څو نکتې. یوه مهمه نکته دا دی چې د والدینو حقوقو رعایت کول واجبه دی. حتی هغه صورت کې چې کله پلار و مور والدین تا حوالې سره اولادو حوالې سره کوتاهي کړي بیا ته هغه حقوق نشي ضایع کوی. دویمه نکته دا دی چې د والدینو احترام همیشه دپاره ضروري دی چې انسان کوي، خصوصا والدینو مقابله کې آداب سره خبرې کوله، آداب رعایت کوله ډیره ضروري دی. او یوه نکته دا دی چې انسان کله سفر باندې ځي که چیرې والدین یې منع کي، والدینو دپاره باعث آزار وي سفر، والدینو دپاره ناپسند وي، داسې سفر حرام دی انسان باندې څه وایي کي. او که داسې سفر کې انسان لاړو چې هغه والدینو منع کړی و، والدینو لپاره باعث آزار و، داسې سفر یې وکړلو، دې سفر کې ته کوم لمونځ کوې بیا قصر لمونځ به نه کوې، پره لمونځ به کوې، چونکې دا سفر معصیت و ګناه والا سفر دی. یوه نکته دا دی چې والدینو ته هدیه ورکوله، تحفه ورکوله مستحباتو نه دی. چې انسان کله هم چې ته لاړ شي سفر نه راشي والدین ورېځوي یا مختلف مواقع دي موقع دي د خوشحالۍ، نو انسان په کار پلار و مور ته تحفه راوړي، هدیه راوړي چې کوم شی ګران وي ورباندې. اخري نکته دا که والدین د وفات شوي وي هغوی قبر ته تلله مستحباتو نه دی. خصوصا هغوی قبر باندې انسان حاجت وغواړي، دعا وکړي پروردګار عالم یې قبلوي. پروردګار عالم د موږ ټولو ته توفیق راکړي چې خپل والدینو احترام وکړو، هغو حقوق صحیح طریقې سره ادا کړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.